نیکی خیلی احترامات می قبول کړي. دوستانو تاسو به بابو صاحب ډیر ښه پیژنئ چې هغه پروژه کې په سوشل میډیا باندې ډیر زیات مشهور شوی و چې خپل امام سره څه اختلافات راغلي وو او ځان لا یې اختر کړی و. ښه بابو صاحب نن په دنیا کې نشته دی. چا ظالمانو ډیر بې دردۍ سره قتل کړی دی. بعضې خلک وایي چې د ده مخکې ډیره غټه دښمني وه، ښه دښمندارو قتل کړی دی، او بعضې خلک وایي چې نامعلومه کسانو پې ډزې کړي دي او ویشتې دی. راځئ عزتمندو اصل کې حقیقت څه دی چې بابو صاحب چا قتل کړی دی او په څه وجه باندې ویشتی دی. دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شئ. خو تاسو اوسه پورې زموږ دا چینل مه نوي سبسکرایب کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مه سبسکرایب کړئ چې بیا هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانتیا سره میلاویږي. دوستانو مونږ د بابو صاحب په هکله باندې ډېرې رابطې وکړلې، ډېر نیوز هم وکتل، حتی چې د هغوی کلي خلکو سره مونږ رابطې وکړلې چې بابو صاحب سره څه واقعه شوې ده او چا قتل کړی دی. هغه د کلي خلکو یې راته وویل چې بابو صاحب خو ژوندی دی، هغه ته هېچا څه نه دي ویلي. دا بعضې سوشل میډیا والا او پیک نیوز والا دا خبر چلی چې بابو صاحب چا ویشتلی دی او دښمني یې وه پلانکي ډنګري. دا دوستانو په زول دي. مونږ ته هغوی خلکو سره هم رابطه وکړله، حتی چې د هغه یو ورور هغه خپله بیان ورکړی و چې زما ورور بابو صاحب هیڅ چا ویشتلی نه دی او نه چا سره دښمني شته دی. دا 2 روپیوال نیوز میکون والا دوی راپاسي او د ځان نه خبرې کوي. عزتمندو بابو صاحب ژوندی دی، روغ رمټ دی، صحیح سلامت دی. دا نور خلکه په زول دي، هسې لګیا دي بابو صاحب جمدی دی. هغه د کلي خلکو یې راته بیا ویډیو هم راولېږله. زه تاسو سره دا ویډیو شریکومه، دا ویډیو تاسو خپله وګورئ. هلکه دا بابو صاحب ژوندی دی، چا چې غلط انفارمیشن ورکړی چې بابو مړ دی، نو دا بابو ژوندی دی، خدای هم تباه کا. داسې پوسټونه څوک مه کوئ. او دا ډي اس پي صاحب هم راغی. السلام علیکم جی، تاسو ښه صحت ښه دی جی؟